چې کوم مواقیت دي نو هغه پنځه دي: ذوالحلیفه، جحفه، قرن المنازل، یلملم، ساعتی عرق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث کے راضی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأهل المدینة ذوالحلیفہ. صحابی فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منورې د خلکو د پاره میقات مقرر کړی دی. څه شي جی؟ ذوالحلیفه. دغه ذوالحلیفه نبی علیه الصلاۃ والسلام میقات مقرر کړی چا د پاره؟ د مدینی منورې د خلکو د پاره. نو اوس په خبره ځان پوهیږ دې میقات د مقررولو معنا ده یو خدا چې د مدینی اوسیدونکي مسلمان چې حج او عمرې ته ځي د مکې مکرمې ښار ته د حج او د عمرې په نیت باندې ځي نو د ذوالحلیفې نه به اخواته بغیر د احرام نه پورې وشي. دا د ده دپاره کرښه ده. بغیر د احرام نه به د دغه ځای نه راوړي. نو ځکه دې ځای ته څه ویل کېږي؟ میقات. دویمه مسله دا ده دا نه ده ضروري چې خامخا به احرام دې میقات ته رارسې او میقات کې به احرام تړي. معنا نه ده. مطلب دا دی چې دا د غزې نه به بغیر د میقات نه اوړي نه. لہذا که کم کس په بیلډینګ کې څادرونه بدل کړ او داسې یې وکړه، 2 رکعاته لمونځ یې وکړو، د حج او د عمرې نیت یې وکړو، تلبیه یې وویې او په ټیکسي کې راکېناست او نیغ په میقات باندې راتېر شو نو هم صحیح ده. هېڅ قسمه ګناه پکې نشته. درېیمه مسله ده چې جنوب طرف ته څه ده جي؟ مکه او شمال ته څه ده؟ مدینه منوره نه. نو د مکې مکرمې د ښار نه شمال اړخ ته یوازې مدینه ده، د دنیا ښارونه دي. نو مطلب دا نه دی چې صرف د مدینې خلک به د دغه ځای نه احرام تړي، بلکې مقصد دا دی د مکې مکرمې د ښار نه شمال اړخ ده چې څومره مسلمانان اوسېږي، که هغه د مدینې د ښاري، که هغه د بل ښاري، که هغه د بل ښاري، خو چې په دغه لاره باندې دي راځي او نیت د حج او د عمرې وي د میقات نه به د ذوالحلیفې نه به بغیر د احرام نه پوهېږي. څلورمه مسله زمونږ او ستاسو میقات ذوالحلیفه نه ده. پاکستان، د هندوستان، بنگلادیش، د افغانستان د مسلمانانو میقات ذوالحلیفه نه ده. زمونږ میقات دی یلملم. سرکاري جهازونه دي، حاجیان دي، نو ډاري کې چېرته بوځي؟ مدینه منورې ته. نو زمونږ میقات خو د الله پیغمبر مقرر کړی څه شی دی جي؟ یلملم. او مونږ او تاسو چې د حج نه وړاندې یا د عمرې نه وړاندې مدینې منورې ته لاړ شو نو احرام د کوم ځای نه تړو؟ د ذوالحلیفې. نو په حدیث کې صفا د الله پیغمبر ذکر کړی دی چې دا ذوالحلیفه د مدینې منورې د خلکو دپاره هم میقات دی او د مدینې منورې د ښار نه علاوه د نورو مواقیتو خلک که چېرته په دغه میقات راتېرېدل بیا د هغوی میقات هم دا دی. نو مونږ او تاسو چې ډایرکټ مدینې منورې ته لاړ شو نو بیا د مدینې د خلکو په میقات راځو، په خپل میقات نه راځو. نو زمونږ او ستاسو دپاره به هم میقات سړي شي ذوالحلیفه. پنځمه مسله ګوره دا ذوالحلیفه ده او د ذوالحلیفې په خوا کې روډ راغلی دی.
او په دغه روډ باندې خلک راځي د ذوالحلیفې پخوا کې راتېرېږي دا خو د دوی څه شو میقات شو یو روډ هغه ځای کې تېر دی بل روډ هغه ځای کې تېر دی بل روډ هغه ځای کې تېر دی او دا ټول روډونه داسې دي نو دا کرخه به داسې تلي او دا کرخه به داسې تلي نو د دې کرخې په سیټ کې کوم ځای کې هم چې چا دا کرخه راځي هغه د هغه څه دی احرام میقات دا نه چې د هغه ځای نه لس میله نه بدې راځي دلته کې میقات او د هغه سړی نه لس میله راځي دی میقات دا اندازه ده او بیا حکومت هم نښې لګولي دي نو د ذوالحلیفې په محاذات د دې په سید او د دې په دې کرخه کې کم ځای راځي هغه کې د خلکو لپاره څه دي چې میقات اوس داسې سعودي عرب کې مثلا یو داسې ښار دی چې هغه د ذوالحلیفې نه دې اړخ ده 100 میله لرې دي او هغوی د هغه ځای نه ځي احرام تړي د هغه ځای کې حکومت چې کوم نښه مقرر کړي چې دا د ذوالحلیفې په سید کې ده نه هغه ځای نه به دې احرام تړي دا رسېدې بله اړخ نو دغه معنا شو د میقات